دریم سپارہ سلورم نمبر رکو سورہ بقرہ شپږ باندې 30 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذین مثال د او خلق ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله کې کمثل حبت په مثال د ایوې دانې انبتت 7 سنابلا چې دایرا پورته کې او وږي فی کل سنبلة 100 حبه په هر یو وږي کې 100 دانې وي والله یضاعف الله دو چند کوي لمن یشاء چاته چې خوښ شي والله واسع علیم الله وسعت والا علم والده. الذين اغ خلق ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کېږي ما هغه څه انفقو چې خرڅ کړي مننا په احسان کولو سره ولا اذن او نه په تکلیف ورکولو سره لهم داسې خلقو دپاره اجرهم د دوی ثواب دی عند ربهم د دوی رب خواته ولا خوف علیهم نه به څه یره وي په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. قول معروف ښه خبره کول ومغفرة او درگذر کول خیرون دا غرد من صدقتین دا سی صدقین یتبعوها عذاب چه اغی پسی تکلیف وی والله غنی حلیم اللہ بے پروا حلم والدے. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا تاسو مباطل کوئے خپل صدقې په احسان جتاو کولو سره او په تکلیف ورکولو سره کالذي په شان د هغه سړي ينفق ماله چې خرڅ کوي خپل مال رئاء الناس خلقو ته ښودلو دپاره ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او الله او په آخرت باندې ایمان نه لري فمثله پس د داسې سړي مثال کمثل صفوان علیه تراب پشان د ایوې تیګه دی چې په هغې تیګه باندې خاوره وي فاصابه وابل پس په دې باندې زورورې اوبه راشي فترکه سولدا او دا یو نرم کاڼی پرېږدي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نه به په خپلې کمۍ باندې کابو لري هغه خلک چا چې کسب کړی وي کافران والله لا یهدي القوم الکافرین الله کافر قوم ته لار نه ښایي. ومثل الذین مثال د او خلکو ينفقون اموالهم چې خرڅ کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله الله رضا لټولو دپاره وتثبیتا من انفسهم او خپل زړونه مضبوطولو دپاره کمثل جنت بربوة لکه یو داسې باغ چې هغه د اوبو په کناره باندې اصابها چې دته اوبه راشي وابل په زوردار اوبو راتګ کولو سره فآتت اکلها ضعفین دا باغ دو چنده میوه راوړي فإن لم يصبها وابل فطل بیا که چیرته اوبه رانشي نو دا باران د دپاره کافی شي والله بما تعملون بصیر الله د تاسو کارونه ویني. آیا ود احدکم آیا خوښوي هر یو کس دستاسو ان تکون له جنت من نخیل و اعناب چې وي د لره باغ د کجورو او د انګورانو تجري من تحت الانهار چې د لاندې نهرونه بهیږي له د لره فیها په دې کې من کل ثمرات هر قسمه میوې واصابه الکبر او بیا د ته راورسیږي بوډاوالی وله ذرجیة ضعفاء او دلر ناتوازمن وی فاصابها اعصار بیا راشي دیتا ایوه هوا فیه نارون پدې کې اور وی فاحترقت دا باغ وسیزی کذالک دک سرنگا یبین الله لکم الآیات الله بیانوي تاسو تخپل آیتونه لعلکم تتفکرون لپاره د دې چې تاسو دیان وال شئ.